دې کې بعضې کسان داسې دي چې په هغوی باندې زکات نه کېږي، لکه سیدان چې دي په هغوی زکات نه کېږي. سیدان څوک دي؟ نو سیدان حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ اولاد، حضرت حارث ابن عبد المطلب رضی الله عنہ اولاد، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اولاد، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اولاد، حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اولاد. دا چې کوم کسان دي دا ټول سید دي، د دې د اولاد چې دي. که یو سړی دا دعوه کوي چې زه سید یم، ما سره سلسله نسب شته دی، نو دا به سید ګڼلی شي، دې ته زکات نشي ورکولی. اگر چې بعض علماو دا خبره کړې ده، دا خبره لږ خوروم ده چې په دې زمانه کې سیدانو ته زکات ورکولی شي. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله هم یو قول په دې کې دا دی، ځکه هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې به د مال غنیمت نه خمس یعنی 5مه حصه سیدانو دپاره مقرره وه. اوس چونکې هغه سلسله نشته دی نو دوی ته زکات ورکولی شي. خو اکثر او جمهور علما دا فرمایي چې نه، چونکې د نصوصو نه دا منع راغل ده چې سیدانو ته زکات نشي ورکولی، نو دا به نه ورکوي. ها تحفې ورته ورکه، دا رسول الله مبارک اولاد دی نو هدیې ورته ورکه، د هغه ضروریات هسې پوره که. خو زکات ورکول به هر حال په دې سره به زکات نه کېږي.